ومن اعرض عن ذکری چا چې زما د ذکر نه مخ واړولو او ډډه دې وکړه اعراض دې وکړو. دلته د ذکر نه مراد قرآن مجید دی. د قرآن مجید 55 نومونه دی، پای کې یو نوم هغه ذکر دی او ذکر ویل کېږي یاداشت ته، وعظ ته، نصیحت ته. قرآن کې الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر، الله موږ قرآن مجید نازل کړی دی او موږ به د قرآن مجید حفاظت کوو. الله فرمایي ومن اعرض، چا چې اعراض وکړو، چا چې مخ واړولو، عن ذکري زما د ذکر نه، زما د قرآن مجید نه. والله فرمایي فإن له بشکا هغه د پاره به وي معیشة ژوند، ضنکن تنگ به وي، لنډ تنگ ژوند به د ده لپاره وي، ځکه د زما د قرآن نه، زما د ذکر نه دا اعراض کړی دی. او بیا ذکر کړی دی چې د ضنکن نه مراد یا د قبر عذاب دی چې د باندې په قبر کې هغه نینانې اژدهاګانې مسلط کېږي، او یا دا رزق به لنډ تنگ وي، ژوند کې باید سکون نه وي، هر قسمه ضرورتونه به ورسره ډېر وي، خو هغه سکون چې د زړه دی هغه به ورسره نه وي. او یا دا ذکر کړی قبر کې به ورته وي هغه عذابونه وي، یا به ورته زقوم میلاویږي، یا خوراک چې د دنیا کې دی دا ټول به حرام مال به وي. او یا دا د لپاره بدبختي ده، دا هم ضنکن دی. او یا ضنکن ذکر کړی دی دا هغه قناعت د به صبر نه وي، حرص به د نه ختمېږي، ټوله دنیا به د سروي دی چې نور هم راغونډه کړم، نور هم راغونډه کړم. نو دا بدبختي چې وي دا صرف د قرآن مجید د لرېوالي نه دی. نو ځکه الله فرمایي چا چې زما د قرآن مجید نه، زما د یاد نه هغه انکار وکړو، اعراض یې وکړو، مخې ته واړولو، الله فرمایي فإن له معیشة ضنکا، د دپاره به هغه ژوند وي خو ژوند به تنګ وي. او دویم الله فرمایي ونحشره، او پورته به کړو مونږ هغه لره یوم القیامت، قیامت په ورځ باندې اعما چې دی بړون وي، دی به قیامت په ورځ باندې ړوند وي، یا به د ده سترګې ړندې وي، لیدل به نه کوي، یا به د ده زړه ړوند وي هغه لیدل به نه کوي. او یا دا به هغه طریقه هغه لاره چې کوم جنت ته تللې ده د هغې نه به دی ړوند وي.